هغې نه پس به سنجان بڼېوال ته بلنه ورکوم چې راشئ تاسو ته د اختر مبارکي درکړي او موږ ترې څه واورو. سنجان د بڼېوال صاحب ډېر ډېر هرکلی ډېره مننه. ډېر د روزګاره وخت کې تاسو راغلئ نو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو د دغه اف ام د دغه ټول ټیم د همکارانو ډېره زیاته مننه چې داسې د دې پښتو چې د هر چا هم شاته پرېښودې ده خو دغه زمونږ چې کوم دا ملګري دي او زیاتره شاعران ملګري دي او بیا په خصوصي توګه دا اف ام والے دي او بیا به زه دا وایم چې دغه ای وی ټي خیبر والے دي چې دوی دغه پښتو ځان سره رانیولې ده او ځان سره په هر ګوټ په هره لاره په هر غر په هر پړ کې ځان سره ګرځوي. ډېره زیاته مننه کوو او کوم ملګري چې زمونږ اواز اوري او یا موږ د فیسبوک نه لایو ګوري نو هغوی ټولو ته پښتنو ته د اختر مبارکي ډېره ډېره والله دې وکړي چې دغه د روژو د عبادات دغه مات ګوټ عبادات چې دي دغه د دې پښتون ولس د امن د خوشحالۍ یو زیری وګرځي یو سبب یې وګرځي. موږ به دغه دواګانې کوو او نور الله دې په دې پښتنو باندې خاص کر په دې سیمه باندې رحم وکړي چې دغه وبا ختمه شي دلته امن راشي. نو بیا مونږ ته د پرمختګ لاره ښه معلومه ده چې پښتو څنګه کېږي خو مونږ د بده مرغه چې څه راځي نو دلته راځي او بیا په دې پښتون باندې شته کېږي په دې باندې تجربه کېږي. الله دې هغه وکړي چې خیر وي. سنجان بڼېوال صاحب یو ډېر ګران سوال زه خو ستاسو نه په دې کوم چې ستاسو دواړو میډیا سره الکترانیک میډیا سره او سوشل میډیا دواړو سره چې دی نو ښه کېږي د په پښتو لیکوالانو باندې یا په پښتو لوستونکو باندې د سوشل میډیا او الکترانیک میډیا نه نن سبا چې کوم اف ام رډوال دي یا نور داسې ذریعې دي د دې څه اثر پرېوته؟ اثر خو دغه پرېوته و چې زه درته خپله خبره وکړم یا د نیازک خان ډېر ملګري به دغه پېژني د وصال مازدیګر یا ادبي ملګري چې زه تا ته دا ووایم چې دغه اثر دی داسې لالونه یې راوباسل چې هغه په ایرو کې یا هغه په غرونو کې چې زه تا ته وایم اودان عثمان خیل چې د ځمکې غم مې تاله د فلک راوړلی غوږونې سجانانه زړه مې ډک راوړلی مولا که ما جومات ته رباب راننو نو دا دی جومات ته دې سړي ولو ټوپک راوړلی بیا ورته زه دغه ووایم چې منیر بونیری چې نن سبا تاسو د دې نه مخکې خبره وکړه زه دغې خبرې سره تاسو لږ اتفاق هم نه لرم چې یو سړی وایي کتاب نن سبا زمونږ خلک مینه غواړي هغوی لکه څه د یو سړي سره یو پیره نفرت کوي یا به ستا نه 100 وارې نفرت کوي. د منیر بونیري چې زما کوم نږدې ملګری دی هغه سره زما د شعر واسطه نشته پروګرامونه مې ترېنه کړي دي خو هغه سره زما ذاتي ډېر تعلق دی ډېر ملګري دی که به پتې دي شاعرانو ته چې هغه ما سره راځي په میاشت کې هفته کې د هغه په یو هفته کې 18,000 کتابونه خرڅ شوي دا په ننني وخت کې دا ریکارډ دی. د هغه کتاب پنجابي نه دی اغوستی هغه سندي نه دی اغوستی هغه انګریز نه دی اغوستی هم د دې لر او بر پښتنو اغوستی دی. دا د خوشحالۍ خبره ده. فیضي صاحب دی چې خلک یې پېژني د ترنم باچا دی د ده کتاب به انشاءالله زه دا خبره کوم او لیکلي کوم چې دا به وځي. زموږ یو ملنګ یار چې اوس د دې روژې نه مخکې کتاب راغلی دی 2 مخکتنې شوي جاوید شاه درمان دا موږ ته یو مخامخ ثبوت دی چې هغه هم 1100 کتابونه چاپ کړي دي یو ورسره نشته اوس به د خلک مشاعرې کې نورې ورکړي دي. نو ته به دې پښتنو سره مینه کې زمونږ ډېر ملګري دي دا د خبره زه کوم هم زما نه خلک اختلاف هم کوي ما بار بار ویلي دي ما په میډیا هم ویلي دي په سوشل میډیا هم چې ته په خپل شعر کې هم بنیتي کې ته په خپله ټولنه کې هم یو بل ته درانه او سپک ګورې په دې باندې ما سره د خلکو نه زه خپله باغي یم چې څنګه جاوید شاه درمان باغي دی انشاءالله چې ډېر زر به وي چې زما کتاب به هم راشي دومره د معیار به نه خلکو ډېر د معیار لیک کړی خو ما به کوم د چا نه لیک نه اخیستی ځکه چې ته یو لذي نه تا ته په یو نظر ګوري که موږ ځان صحیح کړو که نه هر څه صحیح دي خو ته وګوره اکثر بیا ګیلې معنی جوړېږي خو د دې نه مخکې د سوشل میډیا نه مخکې د دې صحابه ډېر ښه ډېر ښکلي خلک ډېر ښه مشران په دغه غټو شیشو دغه غټو سټوډیوګانو کې به ناست وو. ما ته یو تن وښیي چې هغې د دې صحابه د خاورې نه یو سړی بوتلی دی اول ته یې ځان سره کینولی دی که ته د فنکار خبره کوې دا نه چې د صحابه خاوره داسې ده چې صرف شاعر نه د صحابه خاورې کرنل شیر پیدا کړی دی د صحابه خاورې ډاکټران پیدا کړي دي د صحابه خاورې پایلټان پیدا کړي دي د صحابه خاورې په زنانو کې پایلټي او کرنلي او جرنلي دا پیدا کړي دي نو دا ډېره زرخیزه ده. او په کرکټ کې غلو میدان جنید خان دی او د وسیم دادا چې څوک د پاکستان د فوټبال کم پلیران دي وسیم نومې دی فرهنګ اوس زما ملګری دی انډر 19 یې وکړو
نو دا په هر لیول باندې که د ملک دپاره خودکش راځي نو د دې د نه اورنګزیب صاحب زموږ د مانیری الله دې وبخي چې هغه خپل بچي او مور پرېښودې د ولاړو ولته ټینک ته سملاستو خو زموږ بده دغه دا رسېدلې چې زه په کومه کورسه کې کېناستېدم اول خو زه د هغې حقدار نه یم او دویمه خبره دا ده چې بیا زه د هغې غلط استعمال کوم زه هم چې زما ترور وارو کلیوال دا دلته کې را نه شي او تاسو وګورئ دې نظام کې چې ته کوم ځای کې د ډیوټۍ خبره ده یا کوم ځای کې د راوستو خبره ده هلته به د بل ځای نه خلک راځي او دلته په موږ باندې بیا حکومت کوي او په موږ باندې دلته کې مشري کوي زه به د دغه هم خلاف یم چې موږ د مردان نه ولې سړی راولو د پېښور نه ولې سړی راولو هغه په مشاعره کې صدر کوو او د مشر میلمه په کورسه یې کښېنو نه به یې زه د دې پاک کې نه یم او دغسې که بیا د ادب په میدان کې وګورو نو موږ سره څومره خواهنومونه دي نورالامین یوسفزی صاحب د نیکي صاحب بابا هم زموږ سره والله دې وبخي علي حیدر جوشي بابا چاربیتې په هر میدان کې چې کوم د ذله ثوابه ده خاوره چې کوم دی خپل د هغه ورکړي دي اتران ورکړي دي خپلې خاورې صاحب جان مانیوال صاحب خپلو ویلونکو له څه ډاډی راوړله ډېره زیاته مننه عادله اویس دي فیضي صاحب دي خاکي دي او ابوذر دي دا نور ملګري هم راغلي دي زه به څه ووایم شعرونه خو والدین او دغه څو بلکل تازه شعرونه دي چې مړه زمونږ د لاشونو پورې خپې هم نه وي مړه زمونږ د لاشونو پورې خپې هم نه وي او مړه زمونږ چې سر میلو شي نو تنې هم نه وي ته د پنجابي جنتي ښه جنت ته به ځې ته د پنجابي جنتي ښه جنت ته به ځې زمونږ د ډېرو پښتنو خو جنازې هم نه وي درته به وکړمه د یو کور د قبرونو حساب درته به وکړمه د یو کور د قبرونو حساب دومره به ستاسو د ټول کلي مقبرې درته به وکړمه د یو کور د قبرونو حساب دومره به ستاسو د ټول کلي مقبرې هم نه وي او د اختر موکره خو هغه اکثر ما ته تسکین صاحب ووایي ته داسې دغه کې لیکل کې زموږ درمان داسې دی چې موږ اکثر د خوشحالونو هم ګیلې کړي دي او دا حقیقت دی دغه څو شعرونه د اختر مناسب وایم چې ته د پیسو د پیسې اختره ته د پیسو د پیسې اختره او زمانه مه کوه ګیلې اختره زما په لاسو لا پولۍ پرتې دي په ما قرضونه لا پړی پرتې دي زه به دې څنګه واخلم مزې اختره زمانه مه کوه ګیلې اختره یو په لخېټه مې ډوډۍ غواړي بل خوا بچي رانه سپلی غواړي زه خو لا ډېر یم در په دې اختره زمانه مه کوه ګیلې اختره چېرته پیغام د خوشحالۍ راوړه او ځان سره ښې بله روپۍ راوړه چې د صاحب واخلم مزې اختره زمانه مه کوه ډېره مننه ځان سره اخري شعر راځي چېرته پیغام د خوشحالۍ راوړه ځان سره ښې بله روپۍ راوړه چې د صاحب واخلم مزې اختره زمانه مه کوه ګیلې اختره دا اوس صاحب مانیوال صاحب زموږ سره چې کوم ملګري لږ د وخته راورسېدل مزمل خان جان صاحب احمد حسین نادان صاحب او ابوذر یوسفزی صاحب درېو واړو ملګرو ته د زړه له کومې د هرکلی وایم د اف ام 105.3 وایس اف ام ریډیو او د ټول مینجمنټ سټاف او د ټولو قربانو